یو من علم لس من عقلم لگی ہوئی دنیا کې او بیا علم چلیږي نو د دې مخکنو عالمانو تاریخ چې سړی وګوري نو هغوی په د خپل علم عملو نن دا معاشره بګاړ ته ځکه تلې ده موږ د محراب منبر والا الا ماشاءالله نشو ویلی نور منګه اوښتي یو چې منګه واوښتو نو قوم به څنګه نه اوړي قوم رواني طرف ته لاړ پیغمبر چې بیان کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه خو هغه کار نه کوم چې د کمې نه تاسو منې کوم نور نه بیا نوم اقوال شته یعنی قوم چې غلطي کوي نو عالم خو به نه کوي که نه عالم ته د قوم نظري خو دور څه داسې راغی شی بازاري شو خوند خراب شو هغه مخکنو تاریخ ته نه ګورو خپل خو څه شی شته نه جو قرارې نه نصوص دی مولانا محمد یعقوب رحمت الله علیه سرکاری نوکرائی کیو ضرورت پیښ شه د دیوبند نه ورته درخواست راغی چې موږ ته د مدرس ضرورت دی او ستانه بغیر نه کیږي او تاله چې هغه حکومت کومه تنخواه راکړي او خو موږ نشو راکولی هلته په هغه زمانه کې 1.5 سل حکومت ورکولی او دلته دارالعلوم دیوبند کې 15-20 زیات نه زیاته تنخواه 25 روپۍ وه مولانا محمد یعقوب رحمت الله علیه وی د دې پکې څه سوال دی زه بالکل سار نه به راځم د یوې پرېخوا 25 روپو ډیپټایله دارالعلوم دیوبند ته راغی د دې خلکو نیتونه ښه وو نن یې نوم یاد دی زما ستا نوم هم څوک د مرګ نه بعد نه اخلي موږ څه کړي نه کار وکړئ الله رضا له وکړئ طالبان چې کوم فارغیږي دا تاسو چې څه لوستي دي دا دې قوم ته وښایئ او ټولو نومبې به په دې په خپله عمل وکړئ بیا چې تاسو خبره کوئ مخکې به کاڼو کې هم لار کوي دا قرآن دی محمد رسول الله چې بیانو او زمونږ ارادې ژبې بدلې شي دي شی روان شو تباهۍ ته ورسېد شاه اشرف علي صاحب فرمای علماو ته وایي چې تاسو خپل اخلاص مسلمانی به څنګه معلوموئ ستاسو د ایمان پته باله لګي چې تاسو په یو ځای کې 30-40 کاله دین بیان کو ټول مخلوق تاسو پسې را روان شو او ستاسو جو سټکې شرنګ کوي لکه دې کې ناڅاپي یو بل ملا راغی او هغه دین بیان شروع کو خلق څه هغه پسې روان شو او ستاسو په زړه کې د ویښتو مره خفګان رانغی او خوشحالي زیاته شوه چې ربه بوج ټول په ما اوس دا سړی راغی کار کوي یا الله دله ترقي ورکړي واقعي مخلص یې که ستا نیت کې راغله چې زه یم دا دی ولې دی نو درته د ایمان وی در کې نشته اشرف علي صاحب د هر چا تفردات دي د عالمانو هغه به خپل کار کوي خو شاه اشرف علي صاحب چې غیرتي مور نه دی راوړی څه به ووایي دا هغه څوک پې پوهېږي چې د هغه ملفوظات یې لوستي دې وجه نه قرآن چې ګز په غلطو ملیانو راکاږي نو یا خر وي ورته یا سپی وي دا ولې علم خو شته علم یې نه دی کړی و علم یې کړی دی عمل یې پې نشته نو یو ځای وي مثال د خر دی خر ولې وي لوی پیټې د کتابونو پې بار دي دوی خر ته صرف د دې کتابونو هغه وزن هغه زور د ده په لنګو او پنډو باندې راغی د پس عمل وکړه نه خر باندې قرآن حدیث کتابونه وتړه وړه د ده پس عمل شته نه دته د دې کتابونو صرف دا زور او بوج خولی یې ترې ووښکله څه فایده دی پې حرام دی دقسې وي باطل مولا په شان د خر دی بل ځای کې ورته سپی وي دا سپی ورته ولې وي
سپی ورته ځکه وایي سپی که موړ ومي که نه ته نوړی وغورځوې بل راغی نو دی به ورته وي یاره دی ولې راغی چې زه یم نو دا دی ولې راغی نو دقه خوی نن سبا زمونږ دی خفه کېږو به نه تر څو چې دا خویونه لرې شي نه وي نو دا مخلوق دقسې په مخه ګمراه کېږي به تباه کېږي به که موږ سالمه دنیا کې تبلیغ سره وګرځو علمي میدان قرآن حدیث بیان کو هغه د کافر زامن چې یو شی پیدا کړي که نه ستا ښځې ته یې ورسو انګور ته یې ورسو هر ځای ته یې ورسو ټولې دله بې لارې کړو زما ستا هغه کرلې پټۍ تس نس شو هغو دې ته ناست دي چې مسلمان فحاشۍ عریانۍ کې 1 نمبر شي وړومبۍ حمله په انسانیت چې شوې ده د جامې وښکلو شوې ده اوس هم حمله څه ده د جامې وښکلو ده که ته ورته جامې وایې پیغمبر ورته نه وایي دغه جامو ته جامې قرآن دغه جامو ته جامې نه وایي دا زموږ څه د کورونو کې زنانه چې اغوندي د امیر صاحب کور کې دي د مولي صاحب کور کې دي الا ماشاءالله ټولو به نه وي حاجي صاحب خو باس مکاو خو د 14 عمرې 14 سجونه یې کړي پوه شوې مولیانو د امیرانو د حاجیانو څه ذمهوارۍ وي که هغه ذمهوارۍ هم ادا کړي د سر نه خپو پورې خپل زوی ته ګوره د پیغمبر په کومه نمونه دی را روان وګوره ګوري نه ګوري نو چې نه ګوري نو بس دغه حال به چې کم دی نو آیس به یي چرس بنګ به یي هر څه به یي صاحب ما یو پوه ډاکټر نه تپوس وکړم دا آیس چې دی دا څه قصه ده د دې څه ریزلټ تاسو دا فن دی تاسو به پرې پوهېږئ هغه صاحب دا چې میاشت 2 سالور سړی استعمال کی بیا ښځې ته وایي تاسې جلو ته ځه ځکه ضرورت یې بیا نه راځي دا خو مزې شوې دا ځکه عرضه کې وایي طلاقه ده ځکه غریب د ساتلو نه دی طلاقه ځکه ده ساتلی نه شي پوه شوې نیمه شپه ده اولاد کور نشته امیر صاحب حاجي صاحب کور ناست دی دا نه ګوري زما زامنو نسو کې کم کور نشته نن سبا خو د ښه بد دوستۍ دشمنۍ پته نه لګي اوچ پوچه به چا توت ته خېجولی بیا به ورته سر ته جاړي نو د شپې دپاره علماو نه تپوس وکړه پیغمبر څه هدایات دي ماښام شو خپل اولاد جمع کړئ بارې مه پرېږدئ فضول څه دین کار کوي ټیک شو موزه شو وایي اوده کېږه موږ دا تپوس دی وایي واړه دي صحیح ده چې واړه دي بیا ګیله مه کوه چې څه وشله بیا ګیله مه کوه چې ته هغه څه ووینې چې ستا نیکه نه یم لیدلي هغه به ته وینې دا ټول روانۍ شوی دی د قرآن نه د لرېوالي د وجې ما ستاسو مخکې آیت لوستی و قرآن کریم څه وایي واذکر فی الکتاب اسماعیل یاد کا قرآن کی حالت واقعات ابراہیم علیہ السلام سنگ سڑیو ست تاریخیو انہو کان صادق الوعدی دے د وعدی رشتینیو وکان رسول النبی ادے رسول نبیو او کارسو وکان یامرو اہلہو بالصلاة والزکاة دی ابراہیم علیہ السلام امر بکاو خپل اهل ته د مانځه د اسماعیل علیه السلام امر بکاو خپل اهل ته د مانځه وکان یامر اهله بالصلاة والزکاة وکان عند ربه مرضیا الله ته د پسندو د خپل اهل ته د موزوي تاسو سره دومره تصویر بار روډ نه ته چې راځي جمعه ته غنیمي روډ کې پرتی ته دلته ناست دی زوی دې موز کې دی نسې وایي چې موزونه کم شو حاجي صاحب مولي صاحب امیر صاحب خپل زامن نسې ټول راوله کې جوماتونه ډک نه شو څه ذمهواري ته په خپله تسبو نه ټس وباسي او هغه اخوا پته نه شي بل څه شي نه ټس وباسي ذمهوارۍ دي وړو پلاره ذمهوارۍ دي که ته وه زه به تسبو نه ټس وباسم ما سره مسواک یې دومره وګوتې دې روډ ته رسي که ته جنت ته لاړې زما دې په خدای قسم وي تا ذمهواري ډپټي چې څو پورې نه ده کړې نه شي کېدی رونه
یا ایها النبی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک خپل بیبیانو ته وایا او تل مسلمانه ته خپل بیبیانو ته وایا وبناتک لونو ته دی وایا نو تم لونو ته وایا دا څه پخوانۍ قصې نه دي چې پیغمبر ته ویلي او تا ته نه دي ویلي ونساء المؤمنین د مسلمانانو زنانو ته وایا یدنین علیهن من جلابیبهن کله چې کور نه بار تله راشي نو لوی څادر دې په ځان واخلي اوس چې واده ویګنو کې دا لوی لوی ښځې د بچو والا دا درزداره کې داسې ساري بازارونو کې دا پښتو دین مولا تبلیغي په دې سین لا وکړه ذات تعالی نه لګي زه ستا پښتو کې تا سره خبره کوم ستا د پښتو روایتو کې دا شته چې لوی لوی ښځې په ویګنو کې اوچتېږي لږې دا تاړی دی وویل څه چې یوې واده نه د دې یوې واده نه ستا خو تباه شوي ته خو یا دغسې ناسته یا خاوند دی پته نه چېرته تللی دی هغه د سره کور هم نه اول به حیا راځي رونو الحیا من الایمان یو سړي د حیا خبره خپل رور ته کوله نبی علیہ السلام پہ راغے وی تسکے وی دتا دا حیا خبر کوم وی پریدا حیا ایمان دے چی حیا نو ایمانی نشتی نن حیا سے شیش دے خودی خبر دے چلی دوائنو کسی شی پا دی قوم استعمال لے کسا آغا دین پریدا آغا زڑا پختو چی وکنا پختو روایت دا دی ملک داورونو تاو دا دی پختو روایتو کتابونو مو گو رے پختو کی دیا سڑو جاز بته جاز زنانه به کور کې دن نشو چې برنه و پردې سړی وګوري او اوس خدای دې خیر کړي بې حیا سره خو څه شی نشته ورو حیا به اولي د شیطان وړومبۍ حمله چې ده بابا آدم علیه السلام نه جامو واخلو وړومبۍ حمله دغه وه نور څه شی و نور څه شی نشته اوس یورپ زمونږ نه جامې وباسي لګیا دي هغه هلته نه لښته اخیستې ده موږ په خپله بې غیرتي موږ کې څه نه دي پاتې رونو که موږ کې څه غیرت وي که نه غیرت کې یو سړی کوي د قرآن نه بغیر زه د هغه د غیرت قایل نه یم د سره که دا علما وټ نه ورکوي د اوتل نه زه څه کاله ودرېږم نه غیرت چې څو پورې قرآن به سړي سره نه وي زه غیرتي یم ته کښېنه 2 منټه ما سره ته د دین ازده کا شعیب علیہ السلام واقعه راځي آفرین الله داسې کتاب راکړی دی سړی ورته حیرانېږي هغه کیس پې راغی وتښتېد مصر ته راغی د مدین ته راورسېد کوی ته ورسېد جنکۍ دي دوه ساوري منې کوي اخوا نور خلک اوبه ورکوي سړی ولې دلته خو لوی ظلم نه دی زنانه دغسې ولاړې دي سړي خپلو ساورلو اوبه ورکوي و دومره ظلم نو ده خو یو په مصر کې توپ ته وخېجو هغې په سر خو دلته راورسېد خو د غیرت خو یو ټینګ نه شو ما خطبکما ستاسو دا څه حال دی او زنانو سړي خپلو ساورلو اوبه ورکوي او تاسو نه ورکوئ نو دا ولې وی لا نسقي حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر بابا جی زمونږ بوډا دی میلمه منگ مجبورن دې ساورو سره راغلیو منگ د داسې خاندان نه یو چې منګه بار ګرځو منګ به سړي ویني منگ د داسې خاندان نه یو دی پاسې د بوکی والا راووښکله یا هغه ګټه یې لر کړه اوبه یې ورکړې ساوري ماړه شله لاړل یا دی کېناست اے الله هغه چې ته څه خیر راکړي زه فقیر محتاج یم ډوډۍ راکړه 10 ورځې وګېدې دی کې چې ګوري هغه یوه راله 2 ولې نه راتلې نه بے ضرورت و نگرزی اگا یاور علوی انا بی یدوک زما بابا جی او ملما تا آواز کئی نو خیار سڑی لور دا چه دے بو یریگی چه دے پلار ما تسوی ویلی یجزیا کا اجرا ما سقیت لنا اگا تا چه زمان ساورو لکم او بو ورکڑی دی دے اگی بدل تالا راکی مزدوری راکی یعنی یریگا ما خیر خبر در آزا روان شور سرا ویتا مخ کیزا چرته ستا په قدم باندې به زما ستا په قدم به زما نظر ولګي دومره دیانتګر سړی دی زموږ خپو ته نه ګوري د یو واقعه کې حیران شي سړی څومره نصیحتونه دي عبرتونه دي عزتمندو
ڈپٹی ادا کے ڈپٹی الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی خبردار خبردار اے زما امتیانو تاسو کی ہر یو ذمہ وار دی داغد اللہ اندے چو سمرہ کسان دی داغی تپوس بطن کیگی نن سبا ماحول تاسو بیغم ناس کی بیغم مکینے زچ گورم نو حالات داسی دی رونو لکا وور لگی دلے دی پوشوی غٹے غٹے اونی سوزی و دا لمبی را روانی دی آتے خواز من کور دی امنگ بیغم دا ٹک تے و باسو ناس کی باسا سیب ہو دا ٹک والا دا وور مڑکا دا بیدی نئے فحاشے اور یانائی دا کنجر توب دا بیغیرت توب اور لگے دلے رونو منگ سا فکر شتے نا گورا دے دن محمد رسول اللہ پسورا نقشہ بنی دے دے نا بالکل نا بالکل نا دے لگ رہا دے مخی یو سڑے تلے پٹواری تے پٹواری ماما زما پینزا زامن دی زما جداد ابو پسکا وی امیر سیبو عجیز سیبو ستا سوک لونا وی لونا نشتے وی کتا قرآن منی لاس کی دی وی لاس اکدم کنا بیاتے چاہتا پوس کو تا خو پا قرآن لاس کی خو دا سنگ چلو وی زمان لونا خودل تا نوی اخو ما زمانو تاوالی کردنے دی زمان کور که خو زمان لور نشتے عجیز سیب پدی جنت نشتے افتر اس تو خبر شم عجیز سیب لاڑ اسرائیل و تا فکر چل سڑے خو ناڑا میں کی جو توتے اوخی جاؤ جو توتے اوخی جاؤ اس کا جنتوں نے کہا غوپی ہوئی لامبو ہوئی اگا خپل جیداد ٹول زامنو پنم کو پاشوی اللہ نے زمان پا حال رحمو کی دا دینی اداری عزت مندو دا دو دری منٹ صرف دی عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا شا جڑلی حد تام جاڑی چدے سغواری دا دنیا لوی عالم تیرو ترے غیرتی قرآن والا حیران جاڑی یو زی دم والا پسی گردی بل زی پسی ڈاکٹرانو پسی اونشو لنڈا دا یو عالم تا پیش کرے شو اگا عالم تا ہوئے لشو جنسی دے معشوم دے جاڑی اگوی تاسو معلوماتو کئی دا دا مور تا چتا قرآن خو یاد نو چو پتا اکڑے وی قرآن یادو وی دے چکل پا گیڑاو دا دے مور قرآن کریم وی دا دا مخ کی قرآن تلاوات شروع کے دے بیا او جاڑی قرآن تلاوات شروع کو معشوم مخ کی قرآن پخاندہ شو یعنی جڑائے بس یو بلا بیا ختم اندو دے اندو دا پالاقی کی دا یو جوڑا دا خزا خاون پا خائص خستا رونو زویو شو دا سی تورو لکا دا ڈانڈا یا خدای پاکا اگا اندو خپل خزی توی تا ستارنگ خدے زمان خدے دا کم نسلو لگی دا سری دارلو میں دیوبند تا فتوہ لاڑا دیندوانو طرفنا چه بھئی کار دسی دے خاون خستا خزے خستا زوی دا سی تور لکا سکور دیوبند عالمان ایران چو دی که منگ سوکو یو عالم بل یو خبر کرشو اگه ویاسا کوانده جی دری چل مال رازی دی سر مار زمان ملاقاتو کئے ملاقات چوکو اگه اندو کس سر اگه تی تخپل خزن تپوسو کا ستا پا گیڑا چه دا بچوڑے ہو دی دور کے تا چرتا انتہائی تور شیطا قتل خونے جی نہایت توجہ سرا وی ما خسارا ما خام اخپل تک تور بوت تا قتلی دی وی آئندہ چه حامل شے دی بوت تا مگورا اچھا تور پیدا شو اسی سی موارن جی اسی موارن رونو دا چه دا مور پا گیڑ کی کنا نستا پا دی بچی اثر کی گی کمور تن تن کے دم بتے پیدا کی گی اور کمور ذکر اذکار کی دین والا بتے پیدا کی نو چا گیڑا کے دن نہ پہ اثر کی گی نو چا بار را گئے دی گندہ ماحول ترا گئے دی کبھی اثر کی گی نو چا کم ٹیم را کھڑا ہو فکس پورا شو اللہ دے پدے بنے مختصر عمل توفیق رہے کی واخر دا